یو کس تپوس کړی دی چې الفی په نوک باندې یا د بدن په حصه باندې ولګي نو په اسانه سره دا لرې کېږي نه، نو دې سره اودس او غسل څه طریقه ده؟ نو چې کله نه لرې کېږي نو اودس او غسل لیکېږي. یو کس تپوس کړی دی چې د بینک په کرنټ اکاؤنټ کې د حفاظت په غرض سره پیسې کېښول، دا څنګه دي؟ د بینک په کرنټ اکاؤنټ کې هم ستا پیسې هغسې محفوظ ني لکه څنګه چې امانت وي، ځکه چې دا خوځي را خوځي دا هماغه په ګندو کاروبارو کې هم استعمالیږي، لیکن مجبوري د خلکو که ځان سره یې کېدي نو د غلغدو یره ده، معاشره زمونږ ډېره خرابه ده، علما وایي چې د ضرورت د وجې نه یې کېښوی شي. یو کس تپوس کړی چې امام مهدي به څوک وي، کله به پیدا کېږي؟ دجال مقابلې ته به راځي، د دجال لښکر کې به کافر وي او دا کافر دی او دی به خپل ځان ته رب وي او د هغه په مقابله کې د مسلمانانو سر لښکر او مشر مهدي علیه السلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغه نښې نښانې ذکر شوي دي، دا یو وخت نه دی د تفصیل. یو کس تپوس کړی دی چې حج او عمرې ته چې څوک لاړ شي څوک ورسره ملاو نه شول، د هغوی سره تعلق پرېږدي، دا تعلق پرېښول څنګه دي؟ دا ټیک نه دي. صله رحمي رشته پالل دا واجب دي او تعلق کټ کول دا ګناه ده، په دې وجه باندې تعلق پرېښول نه دي پکار چې فلان کې ما سره ملاقات ته رانلو. دویم تپوس یې کړی دی چې د حج قرباني په حدودو کې دننه کول لازم دي او که چې کوم ځای کې وشو هلته کېږي، هغه حدودو کې به دننه کې چې کوم حدود دي، مثلا منا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي و هغه ځای کې، یا حدود حرم کې هر ځای کې کولی شي. دریم تپوس یې کړی دی چې حج او عمرې نه چې څوک راشي نو د خلکو دعوت کول دا څنګه دي؟ ضروري دي؟ نه، دعوت ضروری نه دی. حج او عمرې نه واپسۍ باندې دعوت ضروری نه دی. بعضې خلک دا دومره ضروری ګڼي چې دې دپاره پیسې د چا نه قرض والي خو خامخا یې کوي، د دې شرعي ثبوت نشته. البته دومره شته دی چې د الله رسول به کله کله د سفر نه واپس رالو نو په خوشحالۍ کې به د مدینې خلکو ته دعوت کولو. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی غریب دی، خپله لور چاته په نکاح کې ورکړي نو د هغه خلکو نه دومره پیسې اخیستی شي چې د خپلې لور د واده روټۍ او پروګرام پې وکړي او هغې ته پې جوړه جامه واخلي. نه، دا کول خلاف شرع دي. ستا خپل وس تا د لور سره د څه کولو وي نو وکړه، چې دیني نو مه کو، چې څومره دې وس دی د هغې مطابق وکړه. په شرع کې دا لازمي نه دی چې ته به خامخا لور سره دومره کې، د هغې لپاره به قرض اخلي یا به خلکو ته سوال کوي یا به د لور په سر باندې پیسې راخلي. لور مال نه دی بلکې هغه حر او سیده ده، هغه ورکه چاته چې دې وس وي ورسره وکړه، چې دې وس نی مه کو. یو کس وایي چې زما مور زما نه خفه ده، هغه ما ته وایي چې زه تا نه بخم، حالانکې زه د هغې ښه خدمت کوم، لیکن بیا هم په دې حالت کې که هغه مړه شوه یا زه مړ شوم نو الله به مې بخي او که نه. نو د دې خبرې خو پته نه لګي چې ستا مور تا نه ولې خفه ده. به هر حال د مور د راضي کولو کوشش کو، په کومه وجه باندې هغه خفه ده. د هغې درې وجې کیدی شي، یا هغه تا نه په دې خفه ده چې هغه تا ته د ښه کار په باره کې وي او ته هغه ښه کار نه کوې، نو هغه خو در باندې د الله او د الله د رسول حق دی، هغه کار کو. هغه مور دې په حق ده او ته په ناحقه. دویم دا ده چې هغه کار ناروا دی، ګناه ده، خلاف شرع کار دی او تا مجبوری ستا مور، نو هغه کار بالکل اونه کې. خو البته مور سره به خبره اتره سلوک جواب ورکول پستا و نرم به سره اختیاري، هغې سره به سختي نه کوي، خلاف شرع کار به نه کوي. که په دې خفه نو خفه دې وي، د هغې دا خیرې نه قبلېږي. دریم صورت هغه دی چې هغه د دنیا یو کار دی، دا کور مه خرڅو، دا خرڅ کا، دا شی واخله، دا ماخله، دا کار داسې وکړه، دا داسې مه کو، دنیایي کار دی، د شرع سره تعلق نه د ګناه شته او نه د فرض او واجب. دغه وخت کې د مور خبره منه او مور خوشحاله ساته، ځکه چې د مور حق ډیر زیات لوی دی. نو هغه خفه کومه، که په دې خبره د نه خفه نو بیا هم ته په ناړامه په ناحقه مور دی په حق. یو کس تپوس کړی دی چې څادر پټکې او ټوپۍ په سرول دا سنت یو که مستحب دی، وضاحت یې وکړي. بعضې سنت داسې وي چې هغه واجب وي، لکه ګیره سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واجب ده، او څادر او پټکې او ټوپۍ د پټکی فضایل البته راځي، پټکی فضایل راځي، لیکن څادر او ټوپۍ په سرول
دا مروت کې راځي، دا نه په سرور خلاف مروت تا ټوپۍ نه په سرور، ځکه چې نن سبا عموما ټوپۍ نه په سرول دا د نور خلکو شعار غونې ګرځېدلی دی، بربند سر ګرځي، پیرنګي یهودي انګریز دا ټوپۍ نه په سروي نو او مسلمان مسکی. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد، د مس په وخت کې تاسو خپل لباس پورا اچوئ، او لباس لپاره ټکي د زینت استعمال شوی دی چې کوم کې سړی خخ کاری درون پکې ښکاري، نو دا سیزونه استعمالول پکار دي، لیکن حکم یې د ګیرې غونې نه دی، د ګیرې حکم واجب دی او دا غیر واجب دی. یو کس پرچی راغلی ده، دی وایي چې زه یو داسې کس یم چې شپږ مې بچي دي او دوه مونږ یو ښځه خاوند او د کور خرچه په مشکل سره پوره کیږي او د کور د خرچې دپاره چانه قرض پیسې واخلم نو هغه رقم ورکولی نشم، د رمضان د روژو صدقه فطر به ورکوم او که نه صدقه فطر به تا نشته دی، په هغه چا ده چې څوک صاحب استطاعت او د صدقه فطر وخت ولاړو خو که چا ورکړي ني نو اوس هم ورکول ضروري دي. یو کس تپوس کړی دی چې زه په خوب کې سپي ډېر وینم، سپي مې تنګوي او کله یو رنګ سپی او کله بل رنګ سپی، زما د خوړلو کوشش هم کوي، نو کیدای شي چې بعضې شیطاني اعمال ستا مخې ته راځي، د هغې نه ځان بچ کو، یا ستا ګټه هغه مشتبه ده، په هغې کې د حرامو آمیزش دی، د هغې نه ځان بچ کو. یو کس وایي چې یو کس په پېښور کې ځمکه د کور جوړولو دپاره اغوښتې وه، بل ښار ته لاړو، دا ځمکه دی خرڅول غواړي، په بل ښار کې پې ځمکه اخلي، لیکن د ځمکې د ښه قیمت لګېدو انتظار کوي، د دې ځمکې باندې زکات شته او که نه، د دې تقریبا 15 کاله وشول، په یو کال مخکې د خرڅولو اراده کړې ده، نو چې کله سړی ځمکه د کور دپاره واخلي چې کور پې جوړو، نو بیا د ځمکې په مالیت باندې زکات نشته، او که ځمکه د خرڅ په اراده باندې اغوښتي چې ګټې دپاره یې اخلم چې دا پلاټ خرڅ کړم، نو په دې باندې زکات هر کال شته، او تا چې څنګه پرچې کې لیکلي دي چې کال مخکې تا اراده د خرڅ کړي ده، نو اوس په دې باندې زکات شته دی، د هغه مخکینو کارونو نشته. یو کس تپوس کوي چې سړی په خپل مس کې خشوع او خضوع عاجزي څنګه پیدا کړي. مس چې کله کې نو کم از کم دومره سوچ کو چې زه اوس په قیام ودرېدم، اوس زه رکوع ته لاړم، اوس قومې ته لاړم، اوس سجدې ته لاړم، اوس په تحیات او په تشهد باندې ناست یم، دا استحضار کو. دویم چې مس کې کوم سبق وی، قرات کې تسبیحات وی، تکبیرات وی، تشهد وی، نو هغه دومره اواز سره وایه چې ته په خپله اورې، بل ته یې مه اورو لیکن په خپله یې اوره، چې ستا توجه هغه سبق طرف ته وي. نو چې کله ته په خپل هم نه اورې خپل سبق، نو ستا خیالات به غیر چاپېر ګرځي، مونځ کې به د توجه نه برابري. یو کس وایي چې علما کرام وایي 3 طریقې د اصلاح نفس چې تزکیه ورته وایي، 2 نمبر امر بالمعروف و نهی للمنکر، او 3 نمبر سیاست مدني. اشکال لا دی چې یو سړی ټول عمر په دغه 2 طریقو باندې تیر کړي، آیا سیاست مدني ته به کله وزګارېږي؟ دا سیاست مدنی امر بالمعروف تزکیه دا ټول په یو وخت کې موجود، وخت کې به تزکیه هم کې موجود، وخت کې به امر بالمعروف هم کې موجود، وخت کې به سیاست مدنی کې. سیاست مدنی د کور او استاد ځان نه شروع شي او انتر امارت او خلافت باندې خبره ختميږي، خو د سیاست مدنی په مطلب باندې ځان پوي کا بیا هغه څه کول پکار دي. سیاست مدنی هغه معنا نه ده چې کوم ستا په ذهن کې ده. سیاست مدنی چې د دې ابتدا د خپل ځان د کور د بچو نه کېږي تر حکومت د ملک پورې ختمېږي، نو دا ټول په یو وخت کې کول پکار دي. دا به یو سړی نه کوي چې زه به اول مس کوم او تلې سره او معاملاتو سره او بیا ګورم چې دې نه وزګار شم، نه، دا ټول کارونه په یو وخت کې، پوره دین باندې به په یو وخت کې ځي. یو کس وایي چې دلته حال کې پهرې والا کسان ماشومان بهر وباسي، حالانکه موږ ماشومان دې لپاره راولو چې دی اموخته شي، عادت شي. او بیا وایي چې امام ابن عثیمین رحمه الله فرمایي چې ماشومان د خپل صف نه پاسول لا جایز نه ده، د هغوی د حق ماتول دي، د هغوی دلشکني ده او د مزد نه متنفر کول نه باعث دي.
مونږه عرض داده د دې پرچی په جواب کې چې دا پرچی بدري